من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم و معزز د مسلمان میزه الله سره تعلق ساتل دی او د الله سبحانه و تعالی سره د تعلق د پاره اهم ترین شی هغه کتاب دی چې هغه د الله کلام دی. د الله نه راوتلی دی او الله ته به چې کوم دی نو واپس کېږي قیامت په ورځ باندې. نو د دې کتاب کې الله سبحانه و تعالی ابتدائی هم اهم مسئلې باندې چې هغه د یو مؤمن دپاره زیات اهم دی هغه توحید د الله سبحانه و تعالی دی. نو الله حمد نه وروسته څنګه چې تاسو ته زموږ برخوردار شیخ صاحب وویلو چې حمد کې دا صفت پروت دی چې دې کې د الله سبحانه و تعالی چې څومره صفات دي او د الله سره لایق دي هغه په ثابتېږي. نو ځکه الله سبحانه و تعالی الحمدلله رب العالمین یعنی ټول هغه صفات چې د الله سره لایق دي هغه الله لره ده. او بیا یې درې واړه توحید ذکر کړو. توحید الوهیت، ربوبیت او اسماء و صفات. رب العالمین دا توحید ربوبیت. الرحمن الرحیم توحید فی الاسماء والصفات. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا توحید الوهیت. الله سبحانه و تعالی څنګه چې ابتدای په دې درې واړو توحید سره وکړو دا قران پاک
په درې واړو توحید سره ختم کړی دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. برب الناس توحید ربوبیت، اله الناس توحید الوهیت، ملک الناس دا اسماء و صفات. نو قرآن کریم داس یو معزز کتاب دی چې دا د الله سبحانه و تعالی کلام دی، غیر مخلوق دی، مخلوق نه دی. او فرشتو کې معزز ترین فرشته راوړی دی چې جبرئیل علیه السلام دی. او بیا په چا باندې نازل شوی دی چې معزز ترین انسان دی. ایو فارسی شاعر ویل بعد از خدا بزرگته یہ قصه مختصر. ان الله سبحانه و تعالی د ذات نه رستا د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ذات دی. هغه باندې دا کتاب نازل شوی دی. او په میاشتو کې ټولو کې بهترین میاشت رمضان دی، په دې کې نازل شوی دی. په شپو کې بهترین شپه چې لیلۃ القدر دی، په دې کې نازل شوی دی. داسې اهم کتاب د دې سره تعلق ساتلو سره الله سره تعلق جوړیږي. که څوک دا غواړي چې زه الله سره تعلق جوړم، هغه د الله کتاب دی. که الله کتاب لستلو سره انسان تعلق د الله سبحانه و تعالی سره جوړي. او انسان د پاره لابودی دی د الله سره د تعلق جوړولو نه. ځکه چې انسان د الله سره تعلق نه وي نو بیا انسان برباد دی. لہذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، صحابه کرامو، زمون اسلافو دا د حی یکی بعد دیگری دا وصیت بکو چې د قرآن سره تعلق وساتي. دا وجه ده زمون اسلافو خپل بچو باندې د ټولو مخکې د قرآن حفظ باور باندې کوم. د نور علوم نورسته اول د قرآن کریم حفظ وکړو چې قرآن کریم حفظ وشي نو الله په هغې کې خیر او برکت اچوي. دا نور علوم ورته آسان شي. مونږ ګورو په خپلو مدارسو کې کم طالبان چې د حفظ نه وروسته علومو ته وړاندې شوي دي، هر امتحان کې د هغوی نمبرې زیاتې دي. دا د قرآن کریم برکات دی. لہذا رمضان المبارک کی دلته تفسیر کیږي نو الله سبحانه و تعالی دی مفسر ته تفسیر کولو توفیق ورکړي چې د سنت مطابق د سلف د عقیده مطابق تفسیر وکړي او سامعین ته دی الله سبحانه و تعالی توفیق ورکړي چې هغه سمه تکینی. آخر کې زدا خبره کوم محروم چې مونږ اهل حدیث یو، زمونږ په مینځ کې چې دا خبره نه وي چې کوم الله فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا. کمن کې اعتصام د الله په کتاب باندې سنت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې په اجتماعیت سره وي او د تفرق نه ځان وساتو نو ان شاء الله مون کامیاب یو. او که مون کې تفرق راغی بیا کامیابی ممکن نه ده. لہذا زما دا وصیت ده ټول اهل حدیث ورونو ته چې اتفاق او اتحاد برقرار ساتي او د تفرق نه ځان وساتي. او خاص کر دا تفرق چې پیدا کیږي د بعضی نوجوانانو چې هغه کې دینی حماس ډیر وي دینی جذبه ډیر وي لیکن د علم نه عاری وي د دې وجنه دا تفرق پیدا کیږي. لہذا دینی حماس سره دینی جذبه سره علم ته ضرورت ده. او که انسان علم کوي او دینی حمیت ور سره نه هغه بیکار دی. که یو انسان سره دینی حمیت وی او علم ور سره نه وي بیا هم بیکار دی. لہذا د اتفاق او د اتحاد په خیال ساتو. او دریم خبره زدا کوم خاص کر طالبانو ته چې د علم د پاره بنیادی طور باندې درې آفتونه دي. بنیادی طور باندې درې آفتونه دي. ټول نو مخکې دا آفت دی چې حسد ساتي. حسد او کینه کوي د علم د پاره دا ډېر لوی آفت دی. ځکه چې حاسد کلم نه کامیابی کیږي او که بالفرض والتقدیر عالم هم شي هغه علم منافع نه وي هغه د علم نه فائدہ نه رسیږي چاته. او دیم کبر ده د علم د پاره آفت کبر ده. کبر کی دو خبرې دي. یو دا ده د کبر د وجنه د لوی د وجنه ځان چت ګڼلو د وجنه استاد نه تپوس نشي کولای استاد مخې ته کېناستی نشي او که بالفرض و تقدیر دی عالم شي پوه شي نو علم به نافع نه دي. څوک به تی فائدہ نه اخلي الله به فائدہ نه ورکوي دیتا. لہذا د کبر او د لوی نه ځان وساتئ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې الکبریا ردای ومن نازعنی قسمته. دا لوی چې کوم د زما صادر د څوک چې مان صادر راکاږي زې دلکوما. لہذا د کبر نه ځان ساتئ. او دریم لوی آفت هغه تمه ده. تمه به چې کوم دی نو د خپل دماغ نه وباسئ. یو شاعر وایي تمه راس حرف است هر سی تهی د حرف د تمه درې حرف ده او درې واره چې کوم دی نو خالی دي. تو باندې نقطه نشته میم باندې نقطه نشته عین باندې نقطه نشته. څنګه چې دا لفظ د تمه چې کوم دی نو بې نقطې دي همدارنګه تخپل زړه چې کوم دی نو بې تمه کا. په تاسو ته پته وي نو دې ملک کې چې دا شرک
زیات شوی دی بدعات زیات شوی دي د څه وجه نه د تمه د وجه نه ملا به چې کوم دی نو د دیوبند نه به پاس وي او را به شي دلته به خلکو ته ګوري چې د دې خلکو سره زما وخت څنګه تېرېږي بیا هغه مسایل پرېږدي توحید پرېږدي او بس هغه گزاره کوي چې خلکو سره څنګه گزاره کوي نه دین د گزارې شی نه دی دین به بیانوي که څوک خفه کېږي او که خوشحالي او دا تمه نه ساتي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين